السلام علیکم. تاسو ګورئ 400 دا بولټن. زه یم علب خان شیرپو. نن د نهر ورځ د فروری 9 نیټه او کال 2022 دی. تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د تحصیل تنګي ناظم الله فیاض علي سالار ویلي چې عوامو په ما کوم اعتماد کړي په هغې به خپل ځان پوره رسولو بھرپور کوشش کوم. خو د حکومت لخوا تر اوسه خلک برداري نه کول د دې نظام او د عوامو د رایې د احترام په ځای توهین روان دی. پکار ده چې خلک برداري وشي او موږ ته خپل اختیارات واضح کړي. فیاض علي سالار زیاته کړه چې تنګي د خلکو لپاره سپورټس کمپلیکس قیام یوه بهترینه منصوبه ده، خو په هغې د کار سسروي د اندېښنې خبره ده چې دې کې به زه خپل بھرپور کردار ادا کوم او ډېر زر ده چې دغه کمپلیکس کې تحصیل تنګي ځوانان خپلې سرګرمۍ جاري وساتي. فیاض علي سالار د مامزه قومي جرګې قیام ته خیر مقدم ویلی دی او زیاته کړه چې په شریکه سره به د خان او کسان ترمنځ په ځمکو شخړې د خبرو د لارې حل کوو. د ایشیا د ټولو لوی قبرستان د ځناورو په ولقه کې راغلی دی او ټوله ورځ په دغه قبرستان کې څاروي سریږي چې دغلته قبرونو هغونو لپاره دغه ځناور د نقصان باعث جوړیږي. دا مهال خو یو خوا په دغه قبرستان کې په خپل مدد سره خلک بوټي کري، بل خوا دغلته دغه ځناور بوټو ته زیان رسولو کې څه کسر نه پرېږدي او د بوټو کرلو والا یې پریشانه کړي دي. د 400 مرزو عوامي سماجي خلقو د ضلع انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې مخکې به دلته چوکیدارانو هغه د دوباره تعینات کړي شي او د 400 د لوی قبرستان دی محفوظه کړي شي. دا و د ننني 400 دا بولټن. اوس علب خان شیرپو سره د خپل کیمره ټیمه ستاسو نه اخلي اجازت. د لوی الله په امان.